په 1902 کې سر جان مارشل چې کوم دی د بالکل ینګ آرکیالوجسټ په طور with a PhD from Cambridge University دی راغی او په د کنینګ لارډ کرزن سره په کولیبوریشن کې د ډېر زیات اهم کارونه شروع کړو چې په هغې کې اوس لیګل سیزونو ته چې راځو نو په هغې کې یو دغه دی آرکیالوجیک د Ancient Monument Preservation Act Ancient Monuments Preservation Act of 1904 چې په دې کې د ایکسکیویشن نه علاوه د انټیکویټیز مومنټ چې کوم دی چې انټیکویټیز به د دې به مومنټ کیږي نه به کیږي دا به د کم رولز مطابق کیږي ایکسکیویشنز به څوک کوي څنګه به کیږي او پریزرویشن چې کوم دی کنزرویشن دا به څنګه کوو نو په دې حواله باندې په دې ایکټ کې ډېر اهم ډېر تفصیلي ایکټ دی او په انټیکویټیز کې دا ده چې نه به انډیا ته انټیکویټیز راځي نه به ترې وځي نو چې نه ورته راځي نو انکلوډینګ پرنسلی سټیټس ټرایبل ایریاز چې وو زمونږ کم نو د دې نه به ورته هم نه راځي او د دې نه به نه انګلینډ ته ځي او نه به بیا د ټرایبل ایریا یا سوات سټیټ وغیره دې ته به راځي نو دا یو اهم دغه په دې کې نو په دې حساب باندې چې زموږ سره کوم لیګل فریم ورک دی نو هغه دا دی چې 1904 د Ancient Monument Preservation Act او دغه بیا جان مارشل نو جان مارشل د 1902 نه د 1928 پورې دا ډېر لانګر پیریډ نو د ډي جي ډایرکټر جنرال اف آرکیالوجیکل سروې اف انډیا پاتې شو د ده په دور کې اهم کارونه وشو ایکسکیویشنز خاص کر پریزرویشن هغه ډېر په ټیکنیکل طریقه د هغه ټایم د سپیرټ مطابق وکړل ریسټوریشنز یې وکړل خاص کر اهم سیزونه چې کوم دي نو وی آل آر فیملیئر ود د نیم اف ټیکسلا نو ټیکسلا کې د 1913 نه واخله د 1928 یا د دې نه وروسته هم ایکسکیویشنز وکړو او ورسره هغه سایټس چې کوم د آرکیالوجي سټوپې وې مانیسټریز وغیره دا یې ریسټور هم کړي پریزرو هم کړي او په بعضې ځایونو یې هغه شیلټرې غوندې هم جوړې کړي چې دا فردر چې کوم دی محفوظ شي د ده په دور کې اهم کار چې بل کم شوی دی نو اګین موږ ټول د انډس سیویلایزیشن د نوم سره اټلیسټ بلد یو اورېدلی به مو وي په څه نه څه شکل کې او د هغې دوه اهم سنټرز چې په هغه ټایم کې وو نو هغه د هړپا په پنجاب کې او موهنجودړو په سیند کې دا دواړه اتفاقاً چې کوم دی د دې دا اوس پری هسټري ده پری هسټري نو په دې کې د دې د ایکسکیویشن یې دي ورو شروع کړې دغه د 1918 1919 په دې دور کې او اتفاقاً داسې وشو چې کم د پنجاب نه میټیریل راوځي کم چې د هړپا نه کم چې د موهنجودړو نه نو په دې کې ډېر زیات سیمیلیریټي دي ته په نظر راځي او دغه سیزونه چې کوم دي نو دا بیا دا وروستی دور کوم چې هسټاریک پیریډ دی د هغې سره د هغې څه خاص شناخت نه جوړیږي په دغه وجه باندې دي ډېر زیات د یو بل سره هغه ډسکشن میټینګونه مارشل چې کوم دی د هغه په ګایډنس کې د هغه په سوپرویژن کې وکړل او فاینلي په 1904 کې دي چې کوم دی د ډسکوري اف د انډس سیویلایزیشن چې کوم دی هغه یې اناونس کړه افیشلي چې څنګه چې د ایجپټ یا میسوپوټامیا یا داسې نور کم انشنټ سیویلایزیشنز ټایم په ټایم ډسکور شوي دي نو هغه شانې موږ وی سکسیډډ جسټ ټو ډسکور اندر ون اف دیټ پیریډ چې هغه ډېر اهم او د هغه ټایم دی نو پری هسټاریک سیویلایزیشن 1924 دا ډېر اهم ییر دی په دې کې السټریټډ لندن نیوز کې هغوی دا شی اناونس کو 28 کې دی ریټایر شو په 28 کې بل هارګریو چې کوم دی هغه جوړ شو هغه ورپسې لږ ټایم دپاره ورپسې هغه پسې دا به د څلورو کال دپاره خو کله به څوک ریټایر کېده نو ظاهره د 4 کاله ونه پورې کېده او مخکې تلو بیا ساهني انډین دی هغه جوړ شو بیا بلیکسټن نومې بل انګریز دی هغه او په 1937 کې چې کوم دی ډیکشټ دا بیا انډین دی دا د آرکیولوجیکل سروې اف انډیا ډایرکټر جنرل شو په 1944 کې سر مارټیمر ویلر بیا کېدای شي دا نوم موږ اکثر خلکو اورېدلی مشهور دی ډېر زیات سر مارټیمر ویلر په 1944 کې راغی چې هغه بیا د پارټیشن دا پوره پیریډ چې کوم دی پارټیشن اف ایون ساوث ایشین آرکیالوجي
چې په هغې کې ارکیولوژیکل سایټس خو یې چېرته نه شو وړی راوړی. ټکسلای خو انډیا ته نه شو وړی، خو د ټکسلا میټیریل کم از کم چې په انډیا کې پراته وو د هغې سره به څه کېږي، د انډس د میټیریل سره به څه کېږي، د انډس سیولایزیشن وغیره وغیره. دا ټول بیا چې کوم د برټش انډیا آفیشلز دي نو د هغې سره به څه کېږي، څوک به چېرته ځي، څوک چېرته په خپله خوښه ځي، څوک نه ځي. دا ټول څیزونه د سر مارټیمر ویلر په دور کې شوي دي. پارټیشن کې چونکې بیا هغه ټایم د 4 کاله پوره نه شو، دی خو خوا انډیا طرف ته پاتې شو، دی خو خپل یو سیټ اپ جوړ شو. بهرحال په 1949 کې پاکستان ګورنمنټ د ایز ان ارکیولوژیکل اډوایزر بیا دغه کو واغستلو هایر کو او د خاص کر په هړپ موهنجودړو کې یو خاص کار وکړلو. بیا د هغې نه علاوه ځای په ځای خو په 1958 کې د چې اهم کم کار کړی ان د انویټیشن اف د ګورنمنټ اف انډیا هغه دغه دی د بالا حصار 400 چې کوم اسکیویشن دی، ځکه بیا د هغه مشهور کتاب دی 400 چې په هغې کې د دغه اسکیویشن او د دې د هسټري پوره رپورټ او داسې څیزونه راغلي. نو دا د دې دغه بیا په دې کې ارکیولوژیکل سروې اف انډیا کې مختلف سرکلز وو چې لکه ډېرې صوبې به یې پکې راجمع کړې په یو کې، لکه ویسټرن سرکل شو. بیا په 1906 کې چونکې دا اهم دی ځکه یې وایم ارکیولوژیکل سرکل اف ان ډبلیو ای پی او بلوچستان دا یو جدا جوړ کړی شو چې د هغې په حساب باندې بیا به په دې ایریا کې چې کوم ارکیالوجي کېدل ارکیالوجیکل کار نو هغه به دغه چې کوم ریجنل سرکل دی د دې په سوپرویژن کې به کېدلو. په 1928 کې دا سرکل چې کوم دی دا اټ سیز ټو ایگزیسټ، دا ختم شو. د دې نه بعد بیا دلته خپل سرکل نشته، د لاهور نه بیا دا کنیکشن یې جوړېدی شي. د 1904 ایکټ چې کوم دی ډېر کمپریهنسیو ایکټ، په دې کې خپل ځای د کمزورۍ هم وي او دا څنګه چې هر ځای کې د لا سره یو پرابلم دی نو د دې امپلیمنټیشن هم ضروري نه ده څنګه چې په ټیکسټ کې وي او هغه شانې هر ځای کې. نو کمزورۍ او کله ناکله پکې ایویژن چې کوم دی دا څیزونه پکې هم تلي راغلي دي. په 1932 کې یو ډېر اهم ترمیم په دې کې وشو، 1932 امینډمنټ ټو د اینشنټ مانومنټس پریزرویشن ایکټ چې کوم دی او دا ډېر اهم دی چې کېدای شي زه بیا وروسته هم ذکر وکړم، خو دا په دې اهم دی چې تر اوسه ټوله مناپلي چې کوم هغه د ارکیولوژیکل سروې اف انډیا وه، د ارکیولوژیکل ریسرچ په حواله. اسکیویشن یې صرف دی کولی شي، پریزرویشن صرف دی کولی شو، ټیک شو. میټیریل به چېرته تلل نه، په انډیا والا به ټول په انډیا کې وو د بهر نه. دې ایکټ دا چلو کو امینډمنټ چې د ارکیولوژیکل سروې اف انډیا نه علاوه یونیورسټیز یا فارن میشنز لکه نن سبا په سوات کې چې کوم ارکیولوژیکل میشن کې دا کانسپټ تقریبا د هغه ځای نه کېدای شي که مخکې و هم خو لیګلي دغه شی نه و شوی. نو په 1932 د ترمیم مطابق منګه یا دا اجازت ورکړی شو چې فارن میشنز انکلوډینګ یونیورسټیز انډین یونیورسټیز چې کوم دي دې ته لایسنس ورکولی کېدای شي چې د خپل کار په ارکیالوجي په فیلډ کې وکړي او هغه که سرویز وي که اسکیویشنز وي. او په دې کې هغوی ته اهم بل یو ریلیف دا ورکړی شو چې 50% میټیریل چې کوم دی د میټیریل ریکارډ نو هغې کې به د دې شیر لکه 50% شیر به د خپله دي. ظاهره دغسې خو څوک نه کوي کار او په دغه دور کې د میوزیمونو خو ډېر زیات انټرسټ و. میوزیم نن سبا هم یو امیج دی یو بوت دی د ګټې په لکونو کې په کروړونو کې څیزونه خرڅېږي. ولې خرڅېږي؟ فاینلي پې څوک څه کوي، خو هم میوزیمز چې کوم دي هغو په دې کې انویسټمنټ کوي، هلته کې ځي. نو دغه شی د ډېر پخوانه د 19 سینچري نه ایون روان دی په ساوت ایشیا په حواله باندې. نو ځکه ډېر زیات میوزیمونو هم بعضې دغه سپورټ کړو یا یونیورسټیز د بهر نه هم سمیشنز بیا راغلو. د دې ایکټ په نتیجه کې داسې سمیشنز راغلل چې هغو په انډیا کې کار وکړو لکه ډیټیرا ان پیټرسن سوا ویلي چې کومه ده او په کشمیر کې هم کار وکړو، دا د پینډۍ او دغه آس پاس کې او ساوت انډیا طرف ته هم په 1935 کې دې کار وکړو. په 1935 کې یو انډیک اینډ ایرانین ریسرچ سکول داسې یو شی دی دغه د امریکا یو اس ای کې هغوی هم یو میشن راولېږلو او هغو په انډس سیند کې کار وکړلو او دغه اولنی میشن دی چې دی راغی او د دغه امینډمنټ په نتیجه کې د کار وکړو او په دې حساب باندې چونکې امینډمنټ خو شوی و خو نور فردر رولز چې کوم دی هغه په ګراوند خو نه و.
نو ځکه په 1934 کې دغه رولز هم جوړ کړی شو چې دا موږ امپلیمنټ کوو څنګه هغه چاپ هم کړو او د هغې تحت بیا دغه راغلو. دې نه علاوه سیمن کاربیو یو بیلجین چې کوم دی یو لیډي ارکیالوجسټ وه هغه هم انډیا ته په 1936 کې راغلی ده. لږ ډېر کار یې کړی دی په د کودرو دا چې کوم ایمیجز جوړ وي د خټې ده فیګورین چې ورته موږ وایو ټیراکوټا فیګورینز په دې باندې یو آرټیکل یې بیا چاپ کړی و. په 1938 کې بیا راغله او په دغه بیا لږ اهم په دې دی چې هغه سوات ته هم د راتلو هغې کوشش وکړو خو چونکې دلته ورته د پولیټیکل ایجنټ هم دلچسپي نه وه نو پرمیشن ورته خو ملاکنه پورې او دغه شاکوټ وغیره دې ځای پورې اټلیسټ راله. بیا هغه پته نه لګي چې د هغې میشن څنګه ختم شو خو انسکسسفل غوندې و کې کېدی شي چې هغې باندې یو دغه دا راغی یو ډاکومنټ یو لیټر داسې دی چې دا داسې څه په سپاینیج یعنی جاسوسۍ کې څه انوالمنټ لري. نو دغه څیزونو کې بیا موږ د هغې د بهرحال ساده خبره دا ده چې دغه یو دویم یا دریم میشن بل دی.